السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله ملګرو. تاسو ته ښه پته ده چې هر کله هم ویډیوز کوم هغه چې کوم دی میډیسن په حوالې سره وي. زما صرف او صرف مقصد دا وي تاسو چې کوم دی زما نه سره څه زده کړئ او هغې چې کوم تاسو چې کوم دی په خپل ژوند کې راولئ، تاسو چې کوم دی مشکلات نه وي. دوستانو زما صرف مقصد صرف او صرف دا مقصد دی چې زما نه هر څومره څه کېږي هغه زه تاسو سره شیر کړم. څه راځي مومنټ کې څه وي زما په ذهن کې چې کوم څه وي هغه چې کوم زما څومره نالج دی هغه ستاسو سره زه شریک کړم او د هغې چې کوم دی څه نه څه تاسو زده کړو کوئ. ځکه چې زموږ د نبي علیه السلام حدیث دی چې تاسو څه زده کړئ نو هغه چې کوم دی بل ته ورسوئ چې هغه چې کوم دی څه نه څه خپل لایف زندګي چې کوم دی هغه په اسانه طریقې سره تېروي. دوستانو زه به نن تاسو چې کوم دی په نیکزم ګولو باندې خبر کوم چې نیکزم ګولی استعمالیږي د څه لپاره او دې طریقې کار څنګه دی. دا په نهاره په مړه باندې استعمالیږي او دا چې کوم دی د ورځې څو ټایمه استعمالیږي. دوستانو چېرته ځای ما زموږ سره اوسئ دې په حوالې سره تاسو چې کوم دی خبره کوم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ زموږ هر یو ویډیو تاسو ته در ورسي. دوستانو الله تعالی چې کوم دی بچا باندې بیماري راولي نه او که چېرې بیا هم راشي نو هغه چې کوم دی هغه د الله طرفه وي. په هغې باندې چې کوم دی شکر پکار دی ځکه چې بیماري چې کوم دی د الله طرفه وي. کله چې یو انسان نه بیمار راشي نو هغه الله پاک وایي دا انسان ماته یاد شو د هغې د وجې نه چې کوم دی موږ باندې امتحان وي او ازمیښت وي. په هغې باندې موږ چې کوم دی په هر حال کې چې کوم دی شکر ایستل پکار دي. خو بیا هم که چېرې موږ ته څه داسې قسمه بیمارۍ سره مخ یو نو د هغې موږ ته اکثر پته نه وي چې باید موږ په دې وخت کې څه یوز کړو یا اکثر ګولۍ په کور کې پرتې وي موږ ته دا پته نه وي چې باید موږ د دې ګولو استعمال څنګه وکړو. موږ ته د دې چا نه اوس تپوس وکړو چې موږ ته دا دومره وښیي دا چې کوم دی استعمال کړو. اکثر د خلکو چې کوم دی کور بنډلې پرتې وي غټ غټ بنډونه پراته وي خو چاله چې کوم دی هېڅ طریقه نه ورځي چې باید دا څنګه استعمالیږي. ډېر زیاته ګرانه وي او انشاءالله تاسو پریشانه کېږئ مه. انشاءالله زه تاسو ته وایم چې ګولۍ دا د څه لپاره استعمالیږي تاسو څنګه یوز کولی شئ نو تاسو زما چې کوم دی کوېسچن اینی ټایم کولی شئ. اوس به زه تاسو چې کوم دی په نیکزم ګولو باندې خبره کوم چې نیکزم ګولۍ استعمالیږي د څه لپاره طریقې کار یې څنګه دی. نو دوستانو دا چې کوم دی نیکزم ګولۍ تاسو ته ښکاري 40 ملي ګرامه دي. دې فارموله چې کوم ده اسمپرازول فارموله ده او دا چې کوم دی ګیټس فارما والا دي. دې پرایس چې کوم دی هغه چې کوم دی 400 روپۍ دی. دا تاسو چې کوم دی په هر ځای کې میلاویدی شي پریشانه کېږئ مه. دا یوز کېږي د څه لپاره نو راځئ دا چې یوز کېږي د معدې لپاره معدې سوزش وي یا د معدې باندې درد وي یا چې کوم دی داسې قسمه ګولۍ موږ اکثر خو هغه چې کوم دی موږ معده باندې درد راولي یا چې کوم دی نور څه ډیزیز یا سایډ افیکټ وي هغه د هغې سره کېږي. تاسو چې کله هم ګولۍ خورئ د هغې نه مخکې تاسو د معدې ګولۍ استعمال کړئ نو تاسو به چې کوم دی د معدې هېڅ پرابلمز نه راځي. دا تاسو استعمالوئ څه ټایم شئ اوس به تاسو زده ووایم او تاسو چې کوم دی یو ګولۍ په نهاره باندې د سهاري تاسو چې کوم دی یو ګولۍ په نهاره استعمالولی شئ. که چېرې تاسو ماسپښین یوز کړه ډېر زیات ملګري دا کوېسچن هم کوي چې موږ چې کوم دی دا د ماسپښین استعمالولی شو که نه نو دا تاسو بالکل استعمالولی شئ او د سهار چې کوم دی هغه تعالی 100% رزلټ درکوي. نو چې موږ یې سهار یوز کړو ډېر زیاته بهتره به وي. بعضې ملګري به دا هم وسوئ چې موږ چې ماښام یوز کولی شو که نه د روټۍ نه مخکې بالکل یوز کولی شئ او د سهار تاسو یوز کړو دا به تاسو ته ما ووایي چې دا به تاسو د 100% رزلټ ښه درکوي. دوستانو نیکزم ګولۍ ما تاسو ته بیا هم ویل تاسو بیا دوهراوم دا نیکزم ګولۍ 40 ملي ګرامه دي. دا چې کوم دی دې فارموله ده اسمپرازول فارموله ده. دا چې کوم دی ګیټس فارما والی ده چې دې پرایس چې کوم دی هغه 400 روپۍ دی. په دې کې چې کوم دی په اسمپرازول کې چې کوم دی ارزانې ګولۍ هم ده هم شته بالکل. په دې کې چې کوم دی کانټیننټل کمپنۍ والی چې کوم دی کنټور هغه تاسو استعمال کړئ. کنټور اسمپرازول د هغې فارموله ده. کنټور کانټیننټل کمپنۍ والی ملټي نیشنل کمپنۍ ده هغه تاسو ته هم بالکل 100% رزلټ ښه درکوي. اوس بلکې چونکې خبره هم د دې نیکزم ګولو په حوالې سره کوو او دې چې پرایس چې کوم دی هغه 400 روپۍ دی او د دې چې کوم ده ګیټس فارما دا به تاسو چې کوم دی په هر ځای کې میلاویدی شي. دوستانو د معدې هر قسم پرابلمز وي د هغه تاسو چې کوم دی نیکزم ګولۍ استعمال کړئ تاسو به چې کوم دی هېڅ قسمه پرابلم نه وي. نو تاسو بې فکره اوسئ نیکزم ګولۍ تاسو استعمال کړئ په یو ګولۍ په نهاره باندې سهاري نو بالکل تاسو به چې کوم دی 100% ښه رزلټ ښه درکوي. دوستانو دا وه زما ویډیوز که ستاسو خوښ شوي لایک هم کړئ او کمنټس کې زما نه کوېسچن څه قسمه کول غواړئ په میډیسن په حوالې سره تاسو بالکل کولی شئ. انشاءالله زه به هغې تاسو چې کوم دی جواب ضرور درکوم. نو ویډیو کتلو ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو دپاره چې کوم دی زه غواړم اجازت دلیو الله په امان.